بسم الله الرحمن الرحیم. د پارټۍ ډیرو قدرمنو مشرانو او کشرانو حمدالله السلام علیکم. خبرې خو بس تقریبا زمونږ د کشرانو او د مشرانو چې وکړي نو هغې ماته یې پکې څه پرې نه ښوده، خو بهرحال څه خبرې خو مې کولې. دا الیکشن په 19 تاریخ باندې دی او دا تاسو چې په کوم ګڼ تعداد باندې دلته راغلي یې نو انشاءالله تعالی زه په دعوه باندې وایم چې دا خپل یونین کونسل مونږه ګټلی دی. باقي تاسو له به کسان راغلیم دي او سره روان هم دي او زمونږ دا کم ملګري چې دي نو دي پکې دا ویم وي تاسو د دې نه تپوس وکړئ چې تاسو زمونږ نه دا وټ د څه دپاره غواړئ او تاسو څه کړي دي دلته یو پارټیم زما نورو سره کار نشته، زما صرف د یونین کونسل اګرې سره کار دی. زمونږ په یونین کونسل اګره کې بل یو پارټیم څه کار نه دی کړی او که دلته کې د خانانو له کم فنډ راغلی دی بس هغه ته ما راوړی دی. بیا داسې شوي دي چې ځینو افسرانو سره د دې په ذریعه باندې تعلق بیا ما دې ته نه دی ویلی. هغې زه پېژندلی وم چې یاره دا یو ورکر دی د قومي وطن پارټۍ، نو هغې نه ما کارونه راوړي دي. لکه هاشم خان صاحب تاسو ته وویل، لکه سکندر خان ناست دی اوس زمونږ د پروټیکشن وال چې کوم دی دې سیندونو ته دا مونږ چې ورسره دلته ناست یو سیند سره څوک جوخ کې ناستې نه شو، خو دا د رب شکر یې کله دی منیسټر شو نو دی په دې کې د هغه غړمبک د شبقدر نه شروع شوي دي او تر شابړې نه لاندې تللي دي او په دې اربو روپۍ لګولي دي. مونږ سیف یو اګرې شابړه دا غړمبک چې کومه زمونږ ایریا ده او د سکندر خان مونږ ډېر ممنون یو ځکه چې څومره فنډ به راتلو نو ډېر اکثریت به 400 او بیا به مونږ له راکولو نو مونږ له راکړی دي. زه به د خپل یونین کونسل حوالې سره دا ووایم چې دلته کې په شابړه کې د نورو ملګرو ته ووایي ما ته یې پرې نه ښوده، خو یو 8 کیلومیټره سړک و هغه وکړو سکندر خان دی کړی دی. دې کې بیا داسې شي چې ځینو کسان پې ملګري خفه کېده وایي دې طرف ته وکړه، نور ملګري خفه کېده وایي دې بل طرف ته وکړه. سکندر خان ته خبر شو وایي دواړو طرفونو ته وکړه. کومه د بجلی په مد کې چې څومره کارونه وو هغه مونږ جي کړي دي، بل چا نه دي کړي. ګنې راته دې وښیي بل پکې داسې کار وشو دي چې لارې کوڅې چې دي هغه مونږ کړي دي. بل کله چې قومي وطن پارټي د حیات شیرپو شهید د وخت نه زمونږ د کلي کې کاغډیګې ده د اوبو او 2-3 کلیو ته د هغې فایده وررسي. اوس ډیګې میګې نشته، دا په هغه وخت کې جي 70 کې دا خبرې وي نو هغې په کلي کې جي لګولې دا 2-3 ته د هغې فایده وررسي. بیا یو بل ټیوبل و هغې په شیخ کلي کې هغلته کې کړی دی او هغلته کې مونږه سکولونه کم های سکول چې دی په دې اګرې دا سکول های کم چې دی دا بیچو چې ده په اګره کې دا د ځناورو دا کم اسپتال چې دی دا مونږ دغه کړی دی. نو مونږ دلته کې هېڅ یو کار هم نه دی پاتې. کلیوالو دې مونږ ته ویلي چې یاره زمونږ داسې بوی چې دی منیسټر ته یو ځلې وی چې مونږ له به که خیري جنازګاه کوئ جنازګاه به کوئ. ما دې ته وی چې بس د جنازګاه تاسو پرېږدئ منیسټران پرېږدئ زه پیش او زما کار پیش زه ستاسو منیسټر یم. جنازګاه مې جي هغلته کې ورکه او د 6 کنالو مې ورکه کمرشل ځای مې درکړی دی. ښه بل کم سپورټسمینان چې وو نو دوی به در په در او خورې په سر ګرځېده هغې له مې جي ځای ورکړی دی، کمرشل ځای مې ولې جي ورکړی دی. بیا زمونږ استاد وی چې یاره ما یو 15 مرلې ځای اخیستی دی. استاد جي څه لرې اخیستی دی؟ وایي مدرسې له مې اخیستی دی. مدرسې له ښه څه به کوې؟ وایي چنده باندې به دا کار کوو. استاد جي څو پیسې دې غونډې کړي دي؟ وایي 2200 روپۍ. ورته مې دا 2200 روپۍ په خپل جیب کې واچوه او هغې له مې 60 مرلې جي واخیست کمرشل دی جي. بله دا ده چې استاد ته مې وی چاندې ماندې به نه کې 2 کروړه روپۍ پې زه خپلې لګوم 2 کروړه روپۍ پې زه خپلې لګوم. نو لکه چې زمان ګنې خبر دا ځای ما واخیستو دلته دې دا کونسلران خو نه یادوم، دا کونسلران خو بس ناپوهه دي، خدای دې رحم وکړي. یعنې دې ګاډو په کار نه وي چې څوک ودرېږي.
بل دا خبره چې دا منسترانو ته وایم ما واغشتو دې جوړ کی کنه څوک دې څوک جوړ کی او دا ځان لري جوړ کی خانان دي غټ غټ خلک دي دې ځان نه جوړ کی کنه بل دې دغه ته مې وې دې شیخ کلی کې اغل ته کې کما د سپورټس هغه ځای چې دی لس ګیره بده نو هغه مې د پی ټی آی والو مخکې ویلو چې ار یو یونین کونسل کې به مونږه سپورټس ګراوند ورکو ما ورته وی دا د سپورټ ګراوند دی 2 کروڑه به زه ورکمه بقایا دی سرکار ورکړي دي د ځان هم نه ورکوي نو مونږ خو د هغې په پته پوه نه شو بیا مې دیله یو 15 ګیره به هغې سره بل ځای دی د خانانو ځای دی او د هغې مې وله خبره کړې وه که دي چېرته بیا منې کول نو دغلته به ګیمونه کوي نو چې څه زمانه کېدی شي زه یې د سرکار نه کومه د سرکار نه کومه جي د ځان نه کوم د ځان نه کومه او زه دې منسټرانو ته وایم دې نورو ته وایم چې د خدای لپاره تاسو هم څه کار او څه خدمت د دې خلکو وکړئ که نه نو تاسو ته مې دا سرو دا عرض کولو چې دا 19 تاریخ باندې به تاسو مونږ سره ودرېږئ صحیح به را سره ودرېږئ که خیري زه ستاسو خدمت کومه ستاسو چې هر څه وي دا دې بیمبر به لاس وفنډي 8 لکه روپۍ وفنډي چې د دې کلو څومره څه ضروریات دي هغه به زه پخپله کوم انشاءالله تعالی د خان په ذهن کې داسې یو څو خبرې راولمه چې کله د دې اقتدار نو ما خو دې ته اړوې نه بس هغه کار دغه ما پخپله کول څنګه چې په کلي کې دا سړکونه چې دي هغه مونږ کړي دي او د شیخ کلي شو د شابړې شو یا د دې اسانخېلو دې طرفونو ته د اسانخېلو ملګري راغلي د هغې ډېر شکرګزار یم ډېره مهرباني د هغې چې دي راغه په مینه راغه بل یو دغه مې د خان په ذهن کې راوسته زمونږ اوس دلته کې دا ځای دی دا زمونږ دفتر هم دی او دا زمونږ هر څه دي دا زمونږ رونه دي دا مخامخ کوم کلي چې دي نو چې داسې وشي تاسو د دې لپاره یو د دستکارۍ سنټر د دې زنانو لپاره داسې وشي نو راغونډې به شي د سارې به راځي دلته مشغولي څه زده کړه به کوي نو دا ورته خواست کوم که 2-3 زمونږ د یونین کونسل لپاره وشو نو هغه به ډېره ښه ویږي د بجلۍ دلته کې ډېر لږ لږ کارونه زمونږ نه پاتې دي چې ستاسو کومه پیژندګلو افسران دي یا داسې نور دي سیکټریان دي تاسو به یې هغې ته ووایئ چې هغه هم راله وکړي دې مخامخ کلي کې د جینکو سکول بلکې یو سکول هم پکې نشته خو که د جینکو سکول دلته یو وشو نو ډېره شکریا به ستاسو باقي دلته کې دا یونین کونسل ټول مرګري زمونږ راغلي دي د ټولو خواهش دی دا سوی ګیس په مت کې د هغې نه زه خبر وم چې خان په اخر کې د هغې لپاره یو 35 کروڑ روپۍ جمع کړې وې نو مونږ د هغې لپاره هم تاسو ته یو خواست کوو که هغې کې تاسو مونږ له څه دغه وکړو ځکه چې وي په هغې پی ټي آی والا څه کور ته تللي دي او هغه بند دي خو هغه د ګیس لپاره دي 35 کروڑ اسم نه دي خو د 35 سره بیا سوی ګیس والا نورې جمع کوي نو د هغې نه عرب نه سیوا کېږي نو خصوصي زمونږ دا کار پکې کېږي ځکه چې ما د دې یونین کونسل بیا داسې سروې هم کړې وه مونږ وې چې دا خپل یونین کونسل پې مونږه برابر کړو نو باقي دا خان بل خوا چې ته پروګرام لدي نو زه ستاسو ډېر ټایم نه لیم او زه به یو شعر سره دا خپل پروګرام ختموم زما اوښکه به سیلاب شي تا به یوسي ساس کې به دریاب شي تا به یوسي د سلګو نه به مې جوړې زلزلې شي اسویلي به مې عقاب شي تا به یوسي تاسو ډېره مهرباني شکریه